تاسو ته موږ په مخکینی ویډیو کې ویلي وو چې موږ به د فیسبوک پیج څنګه جوړو. نو راځئ نن موږ سره د لیپټاپ سکرین سایډ ته چې موږ د فیسبوک پیج څنګه جوړو. ما خپل آی ډي الریډي لاګین کړې ده. نو دلته به راشو. دا اوس زما چې کوم پرسنل اکاونټ دی هغه کولاو شو. دلته دا به تاسو ته ښکاري د منیو ته به راشو. دې به کلیک وکړو په منیو باندې. بیا به سکرول ډاون وکړو، لاندې به راشو. لاندې به تاسو ته ښکاري دا ستاسو چې کوم سیټینګ دی په منیو کې. نه دا منیو ده، دا لاندې چې کوم سیټینګ دی کې دا پیج ته به راشئ. پیج ته چې راشئ نو دلته به بیا تاسو ته لیکلی شي کریټ پیج. کریټ پیج ته چې موږ راشو نو دلته به تاسو ته ښکاري دا اولنی پیج نیم. نو دلته که ستاسو هر قسمه پیج نیم ورکوئ ستاسو خوښه ده. خو مثلا زه به دلته ورکړم پاکستان ټایم. پاکستان ټایم نوم مو ورکړ. اوس به لاندې دلته کټګري سرچ کوئ. یعنې چې تاسو کوم کټګرۍ والا ځان له جوړوئ، میوزیک والا جوړوئ، نیوز والا جوړوئ، یعنې ستاسو کومه خوښه وي. اوس ما نیوز والا نو دلته لاندې راغلل نیوز پیپر والا، نیوز اینډ میډیا، ویب سایټ مختلف کنه نیوز پرسنالټي یا مختلف نیوز والا راغلل کنه. چې تاسو به دې کې کوم خوښ وي موږ به دا نیوز اینډ میډیا ویب سایټ دا سرچ کړو. دلته بیا تاسو وکتل کنه دا تاسو سره رالو پاکستان ټایمز. لاندې چې کوم دی نو کټګري هم وکړی شوه. بیا که دلته تاسو لاندې نور پکې څه لیکل غواړئ، بایو که پکې لیکل غواړئ، یعنې هلته بیا ستاسو په پیج باندې شو کېږي ستاسو خوښه ده. خو موږ صرف تاسو ته د پیج جوړولو چل ښایو. نو دلته به په دې کریټ باندې کلیک وکړئ. اوس به دا لږ سرچینګ وکړي چې زموږ پیج کریټ کړی شي. تاسو ګورئ لږ د نیټورک کمی دی. اوس به زموږ پیج جوړ کړی شي. دا اوس ګورئ ښه پاکستان ټایم واز کریټ. یو کین now add image or go to your page to add more details. یعنې چې مثلا نور څه ډیټیلز پکې ته کول غواړئ نو هغه پکې وکتل. دلته پکې فون نمبر خلک اچوي، ایمیل ایډرس پکې اچوي. ګورئ داسې مختلف پکې چې څه شی تاسو اچول غواړئ، یا د کور نمبر پکې اچول غواړئ، الویز اوپن دی که مثلا څه ټایمینګ ولا ورکول غواړئ، یا څو ګنټې به ستا پیج کولاو وي که نه. لکه مختلف تاسو سره دا پکې دي. نو دلته کانټیکټ نمبر که ویب سایټ مو ویب سایټ پکې واچوئ، دلته پکې کانټیکټ نمبر اچوئ، دلته پکې ایمیل اچول پکار وي. زما خو د استعمال نه دی نو په دې وجه ما صرف تاسو هسې پوه کړئ. او نور چې بیا مکمل پکې کار کوئ نو په کار دا ده چې دلته پکې د موبایل نمبر واچوئ، که ویب سایټ مو ویب سایټ پکې واچوئ، ایمیل پکې ور واچوئ، لوکیشن وغیره که نه تاسو کوم ټاون سیټي کې اوسېږئ ایډرس وغیره دا ټول. نیکسټ باندې کلیک وکړئ. په نیکسټ چې کلیک وکړئ نو بیا به ایډ پروفایل پکچر. نو که دلته تاسو پروفایل هر یو څه پکچر باندې سلیکټ کوئ، یعنې ستاسو خپل تصویر پې لګوئ یا کوم نیوز والا پې لګوئ، ستاسو خوښه ده هر څه شی چې پې لګوئ ستاسو مرضي ده. دا کور فوټو دی، یعنې کور فوټو چې کوم وي نو هغه چې کوم په تصویر کې شاته لګېدلی وي په فیسبوک په آی ډي چې څنګه لګېدلی وي داسې دا هم وي. بیا به داسې په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نو بس تاسو لکه بیا پکې دا سیټینګ راشي دلته دا نمبر دی واتساپ نمبر. نو که دا پکې نه اچوئ نو سکیپ به کوئ. بیا انوایټ فرینډ انوایټ کوئ. نو که ستاسو خوښه ده کوم فرینډ انوایټ کوئ، یعنې تاسو سره په آی ډي کې الریډي هغه انوایټ کوئ هم صحیح ده که نه. موږ به په نیکسټ باندې کلیک وکړو. بیا پیج نوټیفیکیشن ان یور پروفایل. نو که په پروفایل تاسو نوټیفیکیشن راوستل غواړئ دا غلي داسې نور سیټینګونه پکې مختلف دي. بیا په ډن کلیک وکړئ. چې په ډن کلیک وکړی شو نو دا اوس ګورئ زموږ پیج چې کوم دی نو تیار کړی شو. دا اوس زموږ پیج تیار کړی شو. ښه تاسو ته به ښکاري دا اوس زموږ پیج دی دا تیار کړی شو. دا به تاسو ته ښکاري پاکستان ټایمز. اوس دې کې مونږ که پروفایل تصویر دلته هم بیا چینج کولی شئ. دلته په دې کلیک وکړئ نو پروفایل تصویر به چینج کړی شي. دلته ایډ کور فوټو. نو په ایډ کور فوټو چې کلیک وکړئ تاسو به کور فوټو ولګولی شئ. په دې کې بیا چې تاسو ځان له څونه نیوز ور اچوئ یا څه شی ور اچوئ په هغې خو تاسو بیا پوهېږئ چې په آی ډي کې خلک ور اچوي داسې دې کې هم کوئ. نو دا یو اسانه طریقه وه. په اسانه طریقه مو تاسو پوه کړئ او په اسانه پښتو کې مې پوه کړئ چې په دې طریقه باندې خلک فیسبوک پیج جوړوي. اوس ما له راکړئ اجازت د خدای